أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نوم د الله چې بخونکې مهربان دی. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اے ځان غختون کیا ادو د شپې په مانځ کې ودرېګا حکم نیمه شپه یا د دینا سکم کړه یا د دینا زیات کړه او قرآن خپقلار قلار الولا مون پتا باندې یو درون کلام نازلوو. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. په حقیقت کې د شپې پاسېدل په نفس باندې د قابو را وستلو د پاره ډېر د فائدې کار دی او د قرآن د ټیک ټیک لوستلو د پاره زیات مناسب دی. د ورځې په وختونو کې خوستا د پاره ډېره ناوزګارتیا ده. د خپل رب د نوم ذکر کوا د هر چانه جدا شه او یوازې د هغه شه. هغه د مشرق او د مغرب مالک دی. داغونه بغیر بل مالک نشتا نو هم هغه ځان لا وکیل اونیسا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. او کمی درو خبرې چې خلک جوړوي په هغه باندې صبر کوا او په شرافت سره داوی نه جدا شه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. د دې درو غړونکو خوشاله خلکو سره د فیصله کولو کار ته ماته پرېږدا او دوی سلګ وخت په دې حال باندې پرېږدا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. د دوی د پاره زمون سره درنې بیړۍ دي او د سرو لمبو ور دي او په مړی کې انختون کې خوراک او دردناک عذاب دی. دا به په هغه ورځ وي چې کله زمکا او غرونه اوجلقېږي او غرونه داسې شي لکه د شګو ډيري چې الوزي را الوزي با. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. مونږه تاسو ته یو رسول راولېګو چې پتا سو باندې گواه دی لکه څنګه چې مونږه فرعون ته یو رسول لېګلې وو. بیا وګورئ چې کله فرعون د هغه رسول خبره او نمنله نو مونږه هغه ډېر په سختۍ سره راونیو. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. کچری تاسو د منلونا انکار وکړو نو په هغه ورځ با څنګه بچي چې بچي به بډاګان کوي او چې داغه د سختۍ نه با اسمان شليږي. د الله وعده خو به خامخا پوره کیږي. ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. بشکا دا یو نصیحت دی
اوس چې د چا زړغواړي نو خپل رب طرف ته د تلو لار دی اختیار کړي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستارب ته معلومه ده چې تو کله په دریو کې دو برخوتا نزدې شپه او کله نیمه شپه او کله درېمه برخه شپه په عبادت کې ولاړې او ستا په ملګرو کې هم یو ډله دا عمل کوي. خاص هم الله د شپې او د ورځې د وختونو حساب ساتي. هغه ته معلومه ده چې تاسو د وختونو ټیک شمار نشئ کولای نو په دې وجہ هغه پتا سو باندې مهرباني وکړه. اوس چې څومره قرآن په اسانه سره لوستل شي هغه مرلولای. هغه ته معلومه ده چې پتا سو کې با څو خلک مریضان وي سنور خلک با د الله د فضل په تلاش کې سفر کوي او سنور خلک با د الله په لار کې جنگ کوي. نو څومره قرآن چې په اسانتیا سره لوستل کې دي شي هغه لولای منځ قائموي زکات ورکوي او الله لا قرض حسن ورکوي. هر څومره نیکی چې تاسو د ځان د پاره وړاندې لګي هغه به الله سره بیا مومي. هغه زیاته بهتره ده او داغه اجر ډیر لوی دی. د الله نه بخنه غواړي بشکا الله ډیر بخون کې مهربان دی.